د پخوا زمانې قصه ده. یو کلی کې یو ماشوم اوسېده. د هغه نوم الادین و. الادین به ټوله ورځ د خپلې بیزو سره په کلي کې لوبې کولې. او د الادین پلار به په کلي کې د کپړې کاروبار کولو. وخت تېرېده. الادین چې د 12 کالو شو نو د هغه پلار مړ شو. الادین به ډېر خپه و او پلار به یې ډېر یادولو. مورې ته مه خپه کېږه. د پلار دوکان ته به د نن نه پس زه کار لزم. او د هغې نه پس الادین په ډېر کم عمر کې د پلار کاروبار سنبال که. یو ورځ الادین دوکان کې لګیا و. کار یې کولو چې یو ناشنا سړی راوی. سلام علیکم بچی. وعلیکم السلام. تاسو مو نه پیژندې، تاسو څوک یې؟ بچی زه ستا تریم. د کلي نه بهر تلوم، اوس راغلم. ها کاکا چای بس کې که شربتو؟ راځه کښېنه. نه بچی کینم نه، خو تا زه یو پټ ځای ته بوځم او هلته کې خزانه ده. ها خزانه؟ کوم ځای ده؟ راځه چې لاړ شو. او د هغې نه پس هغه سړي الادین د ځان سره یو خوشي میدان او صحرا ته بوته. بچی دا هغه ځای دی، دلته کې خزانه پټه ده، خو ته داسې وکړه اول لږ لرګي راوړه چې اور بل کړو. الادین لاړ شي، یو څو لرګي راوړي او اور بل کړي. هغه سړی په اور کې څه پودر واچوي او په خوله باندې څه ووایي چې اچانک د هغې اور په ځای د ځمکې نه یو غټ کاڼی راوځي او په هغې کاڼي د پاسه یو شنه ګوتمه پرته وي. کاکا زه خو یریږم، داسې دي. یریږمه، د دې کاڼي لاندې خزانه ده. زه چې درته څه ویم هغه شان کوه. دا ګوتمه واخله او په ګوته واچوه. الادین چې کله هغه ګوتمه په ګوته کې نو اچانک هغه کاڼی د خپل ځای نه اخوا شي او لاندې یو غټ غار کولو شي چې هغې ته لاندې پوڼې کوشوي وي. بچی دې غار ته به دننه لاړ شي، خو سله به ګوتې ولې نه، ور بیا به مړ شي. دې غار کې چې مخکې لاړ شي هلته یو ډیوه پرته ده، د هغې نه به تیل لر کړي او هغه ډیوه به ماله راورسې او دا ګوتمه چې تا سره ده دا به ستا د هر څه نه حفاظت کوي. او د هغې نه پس الادین هغې غار ته دننه لاړ شي. په غار کې دننه یو ډېر غټ باغ او ډېر خشته خشته میوې لګېدلې وي. واه څومره خسته میوې دي. وړکه چې لږې ترې وخورم وږې شوې یم. الادین چې کله د اونې نه یو سیو راکټ کړي نو د هغې نه هیره جوړه شي. واو دې نه خو خیره جوړه شوه. او د هغې نه پس الادین د هغې اونې نه یو میوه راکټ کوي، د هغې نه هیره جوړیږي او د دې ټولو هیرو نه یو بوړی ډکه کړي. الادین چې لږ مخکې لاړ شي نو هغه ته هغه ډیوه هم ملو شي. د هغې نه هغه تیل لړ کړي او هغه ډیوه هم د ځان سره کړي او واپس د غار طرف ته لاړ شي. خو د الادین سره د خیرو نه ډکه بوری وي چې د هغې د وجې هغه واپس بره نشي ختې. او الادین هغې سړي ته اواز کړي چې ته هم لاندې راکوشه او دواړه به په شریکه دا هیرې او ډیوه بره وهیجو. سړی ورته وایي زه نشم درتلی، خو ما له صرف دا ډیوه راکه. خو الادین ورته وایي چې ما سره بوری ده او زه بره نشم درختې، ډیوه نشم درکولی. سړی غوسه شي او کاڼی واپس د غار په خوله کیږدي او الادین دننه گیر شي. دغسې 2 ورځې تیرې شي. الادین په غار کې گیر وي او د وتو لار ورته نه میلاویږي. الادین ته اچانک هغه شنه ګوتمه رایاده شي چې هغې له ګوتې یوسي نو الادین سره د هیرو غیب شي او د خپل کور مخې ته پیدا شي. او چې مور یې الادین وویني نو هغه هم ډېره خوشحاله شي. الادینه بچی ته راغلی، زه خو تا پسې ډېره خپه ومه. بچی ته چېرته تللی وي؟ مورې ما ته یو سړي وي هلته خزانه ده، هغه سره تلومه، هغه بیا په غار کې بند کړو. دا څه وی بچی، ته بیا څنګه آزاد شوي؟ مورې ما سره د جادو یو ګوتمه ده، د هغې په برکته لاره آزاد کړم. زه بچی شکر دی. بچی دا ډیوه کوم ځای وه؟ دا خو ډېره زړه ډیوه ده. د الادین مور چې ډیوه صفا کړه اچانک د ډیوې نه یو غټ دیو راووته.
تاسو ز آزاد کړم ز ستاسو غلام یم وای چې څه حکم کوي د الدین مور ورته ووې ډېرې ورځې وشوې خوراک مې نه دی کړی اوږې شوې یم څه خوراک راله راکه نو دی ورله د خپل جادو په طاقت رنګ رنګ خوراکونه ورکړل یو څو ورځې پس الدین په بازار کې روانو چې د بادشاه وزیر اعلان وکړ ټول خپل دکانونه بند کړه او لاره ازاده کړه د بادشاه لور به لاره تېرېږي که چا ورته وکتل سر به ورله قلم کوو او د هغې نه پس ټولو خلکو خپل دکانونه بند کړل هو د بادشاه لور نن خو به دا ضرور وینم او دغسې الدین په بازار کې پټ شو چې د بادشاه لور وویني لږ ساعت پس یې د بادشاه لور په لاره تېروله چې الدین ولیده نو د بادشاه لور دومره خشته وه چې هغه پې زړه بیله الدین په ټول عمر کې دومره خشته جینۍ نه وه لیدلې او په منډه د کور طرف ته لاړه مورې ما د بادشاه لور لیده سمه خشته وه د بادشاه لور کوم ځای وه بچي مور یې هلته بازار کې روانه وه زما سمه خوښه شوه زه به د بادشاه د لور سره اوس واده کوم یاره بچي د بادشاه لور سره چرته مونږ غریبانان او چرته هغه د بادشاه لور مور یې هغه کومې خیرې چې مې راوړې وي د هغې نه یو څو خیرې ورله یوسه او زما دپاره یې وغواړه زه بچي ټیک ته سبا به ورشم او مور یې د شپې د هغه خیرو نه یو څو هیرې د ځان سره کړې او په سبا باندې د بادشاه محل ته لاړه السلام علیکم وعلیکم السلام بادشاه سلامت زیو خبره کول وارم خو یاریږم یریږه ما وایه څه ویل غواړې زما زوی ستا د لور سره واده کول غواړي زه ستاسو د لور رښتې له راولم ها چېرته زما لور او چېرته ستاسو زوی دا نشي کېدی او دې کپله کې در سره څه دي ته راښکاره که دا مې تاسو له په تحفه کې یو څو خیرې راوړي دي دومره خشته هیرې دا خو زما ډېرې خوښې شوې بس ټیک ده زه به دله د لور رشته درکړم او د هغې دپاره به دې زوی خپل قابلیت ماته ښایي چې هغه زما د لور قابل دی او که نه او د هغې دپاره زما څه شرطونه دي شرطونه وایه چې ستاسو څه شرطونه دي زما یو شرط دا دی چې د ځان سره به دوه غلامان راولې او هغه غلامانو د ځان سره د دې هیرو نه ټک ټک پریتونه نیولي وي او دغسې بادشاه د الدین مور ته خپل شرط بیان که بل طرف ته الدین په انتظار ناست و چې څه به کېږي او یو ساعت پس یې مور راغله بچي بادشاه خو راته شرط کېښودو مورې د څه شرط او د هغې نه پس د الدین مور الدین ته د بادشاه ټوله خبره بیان کی الدین ته هغه ډیوه رایاده شي مور ته ووایي چې کیدی شي هغه دیو زموږ څه مدد وکړي او د هغې نه پس الدین هغه ډیوه راواخلي الدین چې ډیوه صفا کړي نو د هغې نه دوباره بیا هغه دیو راوځي دا ډیوه ستاسو لاس کې ده زه ستاسو غلام یم وایي چې څه حکم کوي الدین ورته د بادشاه د شرط مطابق هغه شان دوه غلامان سره د هیرو یاد کی او دی ورله د خپل جادو په طاقت هغه را پیدا کی او په سبا باندې د الدین مور سره د هغه غلامانو او د هغه هیرو د بادشاه دربار ته لاړه شي بادشاه سلامت دا واخلې ستاسو لومبنی شرط مونږ پوره کو دا ستاسو غلامان او هغه خیرې دي کمی چې تاسو یادې کولی وي بالکل تاسو زه خوشحاله کړم او تاسو زما شرط پوره کو خو زما یو بل شرط هم دی زما لور په محل کې د اوسېدو عادته ده زوی ته دې ووایه چې اول یو غټ محل جوړ که نو بیا راشه زما لور به ورته زه واده کړم او د الدین مور د شپې الدین ته د بادشاه دویم شرط هم بیان کی او الدین یو ځل بیا هغه ډیوه واخلي یو غټ میدان ته لاړ شي هغه ډیوه چې صفا کی د هغې نه هغه دیو بیا راوځي دا چراغ ستا لاس کې دی او زه ستا غلام یم وایه چې څه حکم کوي زما دپاره یو غټ محل جوړ کا
بالکل چې څنګه تاسو غواړئ. او یو ځل بیا دیو د الدین دپاره هغه شان غټ محل تیار کی او د هغې نه پس الدین له کپړې پیزار هم ډېر قیمتي ورکي. الدین ډېر زیات خوشحاله شي او د بادشاه دربار ته په خوشحالۍ لاړ شي. سلام بادشاه سلامت. وعلیکم السلام. زه ډېر خوشحاله شوم چې تا سره ملو شوم. بالکل بچې تا ما ته خپل قابلیت وښو او زما د لور قابلې اوس د واده تیاري کوه. زه تا د خپله لور درکوم. الدین ډېر زیات خوشحاله شي او د هغې نه پس د الدین او د بادشاه د لور واده وشي. الدین ډېر زیات مشهور شي. د هغه د دولت او د هغه د واده خبر په ټول کلي کې خور شي او دا خبر هغه دوکه‌باز سړي ته هم ورسي. زما په خیال چې هغه ډیوه الدین ته میلو شوې ده ځکه چې دا هر څه دی بغیر د هغې نه نشي کولی او دا به زه د ده نه اوس واپس اخلم. ډیوې واخلې ډیوې، زړې ډیوې راوړې او نوې ډیوې واخلې. داسې به وکړم د الدین هغه زړه ډیوه به تله ورکړم او نه یې به ترې واخلم. الدین چې دا نوې ډیوه وویني ډېر به خوشحاله شي. او د الدین ښځه هغه ډیوه سړي سره بدله کی او دغسې د الدین ډیوه هغه دوکه‌باز سړي ته ملو شي. دا ډیوه ستا لاس کې ده او زه ستاسو غلام یم. وایه چې څه حکم کوې. داسې وکړه چې دا محل سره د بادشاه د لور د دې ځای نه غیب کا او چېرته لرې په صحرا کې یې پیدا کا چې هغه ځای چاته هم نه وي معلوم. او دیو د الدین محل سره د بادشاه د لور غیب کی او په صحرا کې چرته خوشي میدان کې پیدا کی. بادشاه ته چې دا خبر ورسی نو ډېر غوسه وي او الدین خپل محل ته راوغواړي. الدینه ستا د جادو د وجې نن زما لور غیبه ده. تا له 4 ورځې مهلت درکوم. په 4 ورځو کې به زما لور پیدا کی او که 4 ورځو کې زما لور پیدا نه شوه نو سر به درنه پلم کم. او دغسې 3 ورځې تېرې شي. الدین په کلي کې کوڅه په کوڅه ګرځي خو د بادشاه لور پیدا نشي. او اچانک الدین ته هغه خپله شنه ګوتمه رایاده شي چې د هغې په مدد سره الدین هغه محل ته ورسي. محل کې چې الدین خپله ښځه وویني ډېر خوشحاله شي. الدینه ښه ده چې راغلې، زه تا پسې ډېره زیاته خفه وم. او د هغې نه پس د الدین ښځه الدین ته ټوله قصه بیان کی. الدین په ټوله قصه پوه شي او ښځې ته غوږ کې پټ پټ خپل پلان بیان کی. چې کله شپه شي هغه دوکه‌باز سړی محل ته راشي. وایي ښه ده چې راغلې، زه خو دې محل کې یوازې سمه خفه ومه. اورېږه یو کپ چای درله پخوم. د دې ورځ خو ما انتظار کو چې کله به زه د ستا د لاس چای څکم. ورشه یو پیاله چای راله راوړه. هو درېږه چې سم چل در سره وکړم. د مو سره دوکه کې دوکه‌بازه. وایي په ما خو داسې سر ګرځي چې دا ولې وی. او دغسې دا د الدین او د هغه د ښځې پلان وي. الدین راشي د هغه نه واپس خپله ډیوه واخلي. ډیوه ستا لاس کې دی او زه ستا غلام یم. وایه چې څه حکم کوې. بس دا سړی د دې ځای نه غیب کا او د غرونو نه پناه کا. چرته یو لرې ځنګل ته بوځه. او د هغې نه پس هغه ډیوه الدین ته واپس ملو شي. الدین د خپلې ښځې او محل سره واپس خپل ځای ته لاړ شي او بادشاه چې خپله لور وویني او د الدین قابلیت نو ډېر متاثره شي. بچی زه اسم ډېر کمزوری یم او ته ډېر قابلې د دې کورسۍ لایقې. د نن نه پس زما په ځای ته بادشاه. او دغسې الدین ته بادشاهي هم ملو شي. خپله ډیوه ورته هم ملو شي او خپله مینه ورته هم ملو شي او د هغې نه پس الدین په خوشحالۍ ژوند تیروي.